بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم ولا تلبسوا الحق تاسو مګډوډوي حق بالباطل د باطل سره وتكتموا الحق پټوي تاسو حق وانتم تعلمون او حال دار چې تاسو پوهه ولا تلبسوا الحق مګډوي حق مپټوي حق چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نعت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت ته په تورات کې بالباطل د دروغ سره او د تحریفۍ سره چې تاسو د خپل ځان او د خپل لاس باندې کوم لیکل کړي دی هغه مکوئ د پیغمبر دا صفت مپټوئ وتكتموا الحق وپټوئ تاسو حق چې د پیغمبر علیه السلام د اخیر زمانه پیغمبر دی وانتم تعلمون حال دا تاسو پوهیږئ چې دا موږ غلط کار کو حق پټو د پیغمبر صفت پټو په دې باندې تاسو پوهیږئ واقیموا الصلاة او تاسو ودروي گزاري کوي مونږ په ترتیب سره دا غټولو آداب واتو الزکات ورکوي زکات لکه نور مؤمنان چې ورکوي رکوع کوي مونږ کوي مع الراکعين د نور منګزار سره دا د یهودو د سبق سره د تعلق ته تاسو ته هغه بیان شوی د یهودو کوم علما چې کوم عالمان چې دا د هغې په حق کې که یو سړی نه پوهېږي خو زه عذر دی دا عذر پیش کړي چې زه نه پوهېدم دې کار باندې په دې خبره زه نه پوهېدم او چې یو سړی او ځان تعلیم وایي په کتاب پوهېږي او هغه خبره باندې ځان خاموش کوي او هغه نه مني او هغه پټوي تعجب د دغه سړي لپاره دی نو تاسو مه ګډوډوئ حق د باطل سره د حق نه مراد د نبي علیه السلام صفت دی او باطل د دوی دروغ دي دا ګډوډ مه کوئ چې یو داسې ترتیب ولور کې چې یو کړی د بلې سره برابر وي چې هغه دروغ او د هغه رښتیاو پته نه لګي دا حق او د باطل پته نه لګي داسې انداز کې تاسو دا ګډوډ کړي دي بعضې سړی خبره کوي که نه هغه په دې دروغو کې یہ حق خبر سے کم حکایت یې اورېدلې کومه قصه کوي یا څه بیانوي نو هغه داسې ترتیب هغه خبرې له ورکړي چې بل کس پې مخاطب ته پته نه لګي چې دا رښتیا وي که دروغ وي دا ټول دروغ وي اکثر نیم په نیمه که دا یو خبره چېرته دا اورېدلي نو لس سره نورې ملګري کړي نو یو ترتیب ورته داسې ورکړي هغه خبرې له دروغ د هغې نه بل کس ته یې پته نه لګي الله دې نه منع وکړه چې داسې مه کوئ حق او باطل دروغ او رښتیا د پیغمبر صفت او ستاسو د خپل لاس تخریب دا ګډوډ مه ګډوډ کوئ او مونځ کوئ لکه څنګه چې نور مؤمنان مونځ کوي زکات ورکوئ لکه څنګه چې نور مؤمنان زکات ورکوي او مونځ کوئ سره د مونځ کوونکو یعنې ورکوئ رکوع کوئ مع الراکعین سره د رکوع کوونکو دي کې دې طرف ته اشاره ده چې د یهودیانو په مونځ کې رکوع نه وه مونځ نور هم داسې و لکه څنګه چې دی زمونږ دا مونځ رکوع پکې نه وه نو هغې ته دا خطاب دی خاص چې ورکوئ تاسو رکوع کوئ مع الراکعین سره د ډېرو رکوع کوونکو په جمع باندې د دې ځای نه بعضې علما استدلال کوي چې د جمع مونځ دا فرض دی که سنت دی که واجب دی
د امام شافعي رحمت الله علیه د مذهب مطابق د جمع منځ دا رکن دی او د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په نسبت باندې د جمع منځ فرض دی، د جمع سره منځ کول فرض. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مونږ چې چا په مذهب یو داغه مسلک دا دی چې د جمع منځ دا سنت موقت دی، واجب تقریب دی، واجب ته نږدې دی د جمع منځ. په جمع سره منځ کوئ، دا یو په ویش درجه ثواب چې حدیث مبارک کې راغلی دی چې ځان له ویش منځونه او یو منځ جمع سره، نو دا جمعات سره نه، جمعات کې نه، جمع سره. او جمع خامخا جمعات کې کېږي، دا دی ولا الله منتخب کړی دی. نو جمع سره یو منځ او ځان له ویش منځونه دا برابر دي. نو دا وجوب ته نږدې دی او د سنت موقت د جمع منځ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. دیو جنا دا د سار نه ماښامه پورې ماسخوتنه پورې دا 12 رکعاته سنت پدې کې دا 2 رکعاته سنت د سار دی باره کې احادیثو کې ډېر تاکید راغلی. کچره د سار منځ د 2 رکعاته جمع ولاړه و امام او تانا قیده اخیری تلا سلام د امام ګرځو، زمونږه د جمهورو علماو مذهب داري دي. دا وخت کې به تر سنت پریدي او جمع سره به مونځ کې چې جمع د لاړه شي. اگر چې دې کې ډېر لوی تاکید راغلی دی، خو دغه وخت کې چونکې د سنتو درجه لاندې ده او د فرض اوچته ده، نو فرض نه فوت کېږي، فرض نه قضا کېږي. یا دا جمع چې کوم دی وجوب ته نږدې ده، سنت د وجوب نه لږ کم دي، دا وخت کې به سنت پرېږدي او جمع کې به نه شریک کېږي. دا زموږ مسلک دی چې د جمهور علماو د صحابهو تبع تابعینو ټول دي. دې زمانه کې کوم مولیان چې دي هغې وایي د نوې رڼا والا به زه یاد کړم چې ته رالې او تا نه امام ولاړ دی یا ناست دی خو جمع ودرېده، تا سنت نه دي کړي، نو دغه وخت کې به سنت کېږي، سنت نه جمع سره به ودرېږي. بیا چې امام سلام وګرځي نو وروستو به ته پاس یو 2 رکعاته سنت په خپل بیا وکړي. دا د جمهورو خلاف دي. سنت د خپل محل نه چې پاتې شي وروستو بیا د هغې قضا نشته او بیا په دغه وخت کې هم نشته. دا د جمهورو خلاف کار دی. کوم چې غیر مقلدین دي هغه جمع سره مونځ وکړي او چې راشي وخي بیا پاسې د جمع نه سلام نه پس بیا 2 رکعاته سنت کوي. او زموږ مسلک دا دی چې کور کې سنت وکړو بیا راځه. که کور کې دې ونه کړل، کور نه وایي قبرونه مه جوړوئ، مقبرې ته یې مه جوړوئ، څه حصه د سنتو د نفلو دا په کور کې کوئ چې د خپل اهل او عیال نه خبر شئ، د هغوی منځونو ته وګورئ، د بچو منځونو ته وګورئ، د بیبي منځ وګورئ، د اهل او عیال هغې ته وګورئ چې څنګه منځ کوي که نه کوي، څنګه طریقه باندې کوي. ټول منځونه فرض او سنت او نفل دا په جومات کې کې د کور د روان نه خبر نه شو. غوره دا ده چې انسان کور کې اودس هم وکړي او کور کې سنت هم وکړي، بیا را روان شي جومات ته راشي. دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم او د هغه د صحابو طریقه وه. جومات هلته کور نه شو، جومات ته رالي نو جومات کې بار برنډه کې وکړه، که برنډه وه هلته نه وه، د برجۍ شاته وکړه چې جمع ولاړه ده اوس داسې دوران کې. که دا هم نه وه نو بیا سب کې وروستو به سنت کې خامخا تر هغې وخته پورې چې په دا ګمان سته چې امام د نه سلام ونه ګرځي، قیده یا سجده یا رکوع څه لاندې کولی شي، نو هله بیا به سنت کې دی چې زیات تاکید راغلی دی. او حضور علیه السلام حدیث مبارک دی چې که چېرې تاسو د سار د سنتو په باره کې آسونه پیمال کړي، د آسونو فوج د هغې راشي او تاسو پیمال کېږئ، چقنا کېږئ پکې، نو هغې هم چقنا نه شي چې د سار سنت ته نه فوت نه شي یا قضا نه شي. دې کې ډېر زیات تاکید راغلی. نو زموږ د امام صاحب په نسبت باندې سنت ته جمع او واجبو ته نږدې ده، او د نورو ائمو په نسبت باندې څوک وایي رکن دی او څوک وایي نه دا فرض ده. دې آیت نه ثابتوي ځکه ورکعوا رکوع کوئ مع الراکعین، سره د ډېرو رکوع کوونکو. نو ډېر رکوعګانې کوم ځای کې کېږي؟ او په جمع باندې کېږي، انفرادي نه کېږي، په جمع باندې. د دې نه
دې وخت کې مونږ په دې باندې عمل ډېر کم کوي او بلکې موقوت دې زه به دا ووایم ځان لمونځ چې مونږ ځکه ځان لمونځ د خپل طبیعت دی رکوع د خپل طبیعت باندې سجده د خپل طبیعت باندې او ډز جوز او بس چې غټ غټ ټکي ترې راټول کړو بس زه بس تخت جومات نه ګزار او جمع سره ته د امام تابع ته د امام نه مخکې سجده نشي کولی رکوع ته نشي کولی سلام ته مخکې نشي ګرځولی څو پورې امام فارغ شوی نه هغې پورې ته د امام تابع امام متابعت دا واجب دی او ترک د واجبو مونږ ناقص دی چې څوک ترک د واجبو کوي مخکې به د امام نه نه ځي سجدې له رکوع له قیام له د هغه تابع چې په هر کار کې دي ان تر دې پورې چې تا نه یو رکعت یا دوه رکعته تلي دي نو بعضې کسان که ستاسو خیال امام له سلام پوره نه یې راګرځولی صرف السلام چې وایي نو دی بیا یا پاڅېدلی چې هغه بل طرف ته سلام ګرځوي نو دی بیا ته پکې بیا رکعت هم کړي نه تر هغې پورې به ته د امام متابعت کې ناست وی چې امام الی فراغت الامام چې امام فارغ شي نو امام خو لا فارغ شوی نه دی چې دواړه طرف ته سلام وګرځوي د هغې نه پس به بیا ته قیام کې پاسې به هغه ستان چې کوم رکعت تللی دی یو دوه بیا د هغې قضا چې ته راوړې نو د امام د فراغت نه پس به بیا ته کېږي دې مسلو ته سوچ کوئ دا زده کوئ لمونځ کوئ سره د نورو منګزارو او زکات ورکوئ لکه څنګه نور مؤمنان چې زکات ورکوي اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون دا د یهودو کوم عالمان چې د هغې باره کې مدینه منوره کې کوم یهودیانو نه چې کوم کسانو ایمان راوړی نو هغې چې کوم غیر مسلمو او کافرانو یهودیان نو هغې ته وي چې د دې پیغمبر پاک کې ستاسو څه خیال دی د مؤمنانو ورته وي دا حق پیغمبر دی او که نه دی دا قرآن کریم چې د باندې نازلېږي نو دا وحي حقه ده او که نه ده دغه کافرانو دغه یهودیان ورته وي چې دا پیغمبر حق پیغمبر دی د ټولې خبرې ښې رښتیا دي دا قرآن صحیح کتاب دی دا د الله له طرف نه دی په دې پیغمبر باندې دا حق دی د هغې په حق کې دا آیات نازل شو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم آیا تاسو امر کوئ خلکو ته د نیک کار د دې پیغمبر پیروي او تابعداري کوئ دا صحیح ده وتنسون انفسکم او هېروئ تاسو خپل نفسونه خپل ځان هېروئ په خپله بې عمل نه کوئ په خپله بې ایمان نه راوړئ اول خو زیات شفقت په خپل ځان پکار دی اول ځان دی بیا وروستو جهان دی نو اول ځان سوچ او فکر پکار دی نو تاسو نورو ته امر کوئ د نیکۍ او په خپله په هغې باندې عمل نه کوئ وانتم تتلون الکتاب او حال دا دی چې لولئ تاسو تورات افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه اخلئ تاسو کې عقل نشته بل ته د نیکۍ حکم کول او په خپله په نیکۍ باندې عمل نه کول بل ته د مونځ حکم کول او بل په خپله مونځ نه کول حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا د یهودو عالمانو مبارک نازل د معراج په شپه باندې بعضې کسان ولیدل چې د اور په قینچیانو باندې د هغې شونډې فرشتو پرې کولې نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم جبریل امین ته وویل چې دا څوک دی او دا کوم قوم دی د چا امت دی جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته وفرمیل اسمانونو کې دا ستا د امت واعظان دي دا ستا د امت واعظان دي چې وعظ او نصیحت پرې کو دا کسان دي خلکو ته به وعظ او نصیحت کوو چې دا کوئ دا کوئ د نیکۍ په خپله به یې نه کوئ په خپله به په هغې باندې عمل نه کوو دا کسان دي واعظ ځان له شی عالم ځان له شی دی یو عالمي او یو واعظ وي دې کې منځ کې فرق دی او یو فقیه وي دا بیا د عالم نه اوچت دی یو مجتهد وي
هلکه ائمه اربعه دا نور مجتهدین کوم دنیا کې تیر شوي دا ستا حضور علیه السلام ته ویلی شو چې دا ستا د امت واعظان دي چې وعظ به یې کوو او په خپل یې پې عمل نه کوو دا کسان دي عبدالعزیز یو حدیث بل را نقل کړی دا د حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه دا د هغه ورور دی حذیفه صاحب دا مشهور صحابي دی د حضور علیه السلام رازدار دی خاص صحابي دی عراق کې دفن دی تقریبا چې 1951 کې د بیا را قبر نه رسول شوی دی 1951 کې څو کاله خدای څو سوه کاله وشوي خوب کې د عراق هغه باچا ته خوب کې راغی چې د دې دجلې نه موږ ته ما ته یو د جابر رضی الله تعالی عنه دا دوه قبرونه هلته دي نو اوبه راځي اوبه موږ ته راغلې او موږ د دې قبرونو نه دې ځای نه وباسئ نو هغه یو پیره بله پیره د درې شپې داسې راغی پسې توجه ونه کړه بیا د هغې چې کوم لوی مفتي و نو هغه مفتي ته خوب کې حذیفه رضی الله تعالی عنه راغی دي دا حدیث مبارک اثر دی جمهورو نقل کړی دی دوی چې موږ ته قبرونو ته اوبه راځي او دې ځای نه موږ بل ځای ته نقل کوي نو هغه دوه درې شپې هغه ته هم داسې چې راغی نو هغه بیا د ملک باچا سره او د وزیرانو سره صلاح وکړه چې دغه شان خبر به ملک یې سعودي کې یو ځای ته بل ځای ته هم خبرونه وکړو فیصله علماو په دې باندې ورکړه چې دا اوس ایام د حج دي د حج خلک تلي دي حج له او ورغې چې خلک د حج مبارک نه واپس راوګرځي نو دا قبرونه مبارک به د سکرین په ذریعه باندې کولاو کړو بل ځای ته به دې ځای نه نقل د حج نه خلک راوګرځېدل نو د عربو او د هر ملک خلک خبر شو د دې نه په پلانکي تاریخ باندې به د حذیفه رضی الله تعالی عنه د قبر نه به دا راوباسي او بل ځای کې ورته قبر هغې کو دا یو زده کړي هلته به قبر کې ختمېږي چې یو جابر رضی الله دا خاص مقام باندې لوی لوی خلک او لوی لوی ډاکټران د امریکې نه او د لندن نه او د یو ملک نه راغلي دي هغې په اسکرین باندې حذیفه رضی الله تعالی عنه راویستو دي او تر او تازه پروت و سوونه کالې شوي دي و یو ډاکټر د امریکې وایي چې ما په زرګونو اپریشنونه د سترګو کړي دي د کومو سترګو کې رڼا تیزه ده او کومو کې کمه ده خو زه چې دې ته ګورم نو دومره تیز رڼا چې کوم اوس پس ته مرګ چې حذیفه صاحب په دې سترګو کې ده داسې د ژوندي سړي نشته دی بیا د هغه ځای نه چې کوم دی بل ځای ته نقل کړو اوبه رښتیا واقعي راغلې وه د هغه قبر ته هم راغلی دی جابر رضی الله عنه بیا بل ځای کې دفن د هغه ورور دی جي هغه د حدیث د نبی علیه السلام حدیث مروي کېږي کله د قیامت ورځ شي جي نو یو سړی به راوستی شي او هغه وایي چې حضور علیه السلام وایي د حذیفه صاحب ورور وایي چې ما د حضور علیه السلام نه واورېدل د قیامت په ورځ باندې به یو سړی راوستی شي او جهنم ته به ګزار کړی شي وایي چې څنګه جهنم ته ورګزار کړی شي دلته کې بدن کې چې دننه دا کولمې وغیره سي دا به په یو ځل د ډېر ګرموالي د وجې نه وغورځېږي او بیا به د ده د دې بدن نه تېر چاپېره تاویږي د بدن نه به گردش کوي تېر چاپېره به تاویږي دغه وخت کې د جهنم نور جهنمیان ورته راجمع شي چې تا خو موږ ته نصیحت کوو تا خو موږ ته واعظ او نصیحت کوو ډېرې ښې خبرې به دې کولې اوس دې دا حال دی وایي دا کس به ورته وایي چې ما تاسو ته ښې خبرې کولې واعظ مې تاسو ته کوو نصیحت مې کوو خو په خپله ما په هغې عمل نه کوو اوس مې دا حال دی په خپله مې په هغې خبرو باندې عمل نه کوو بل تاسو ته مې ویل اوس دغه دی الله جهنم ته راګزار کړم او چې څه ما کې وو هغه زما نه دغه دی لاندې لاړم نو دا وعید دی چې یو سړی په خپله په یو خبر باندې عمل نه کوي او بل ته کوي اول په خپل ځان رحم پکار دی اتأمرون الناس بالبر آیا تاسو امر کوئ خلکو ته بالبر په نیکۍ باندې په نیک کار وتنسون انفسکم
او يروي تاسو خپل نفسونه خپل ځانونه يروي وانتم تتلون الكتاب او حال دار چې لولي تاسو تورات د کتاب نه تورات مراد دی افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلي عقل من نه واستعينوا بالصبر والصلاه مدد غواړئ د الله نه بالصبر د صبر ډېرې معنی مفسرینو ډېر زیاتې معنی ودلته اسانه معنی یو معنی توکل دی واستعينوا بدا غواړئ د الله نه بالصبر په الله باندې توکل کوئ او اسانه بل معنی دا چې واستعينوا مدد غواړئ د خدای نه د هر مصیبت په وخت کې د هر غم په وخت کې بالصبر پروژی نیولو والصلات او پمونز یا والصلات په دعا سره د صلات معنا یو منظم دا دوام دی ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله یا کسان چې هغه تکبر کوي او لوی کوي د دعا نه زمانه سوال نه کوي مانه سغواړي نه سيدخلون جهنم داخل زر دې چې زه جهنم ته داخل کوم ولا بخوار ذلیل وي نو مدد غواړي په هر کار کې د الله نه بالصبر پروژه نیولو او صلات او پموز ادا کول باندې او دا ربيعه رضی الله تعالی عنہ وایي د کعب رضی الله تعالی عنہ زوی مبارک دی چې زه به د حضور علیه السلام سره خوا کې نږدې وده کېدم او ما ته یو کار راوالی چې ما به د حضور علیه السلام د اودس اوبه وغیره دا خدمت به ما کوم ما به د هغه تیاری لوټه کې به مې اوبه اچولې یو ورځ ما دا خدمت وکړو چې لوټه کې مې اوبه راوړې یا څه نور څه مې برابر کړو نو حضور علیه السلام د هغې نه ډېر خوشحاله شو ربیعه رضی الله تعالی عنه ما ته ویې ربیعه وایه څه غواړې وی ما ورته وی چې یا رسول الله جنت کې ستا سره یو ځای اوسېدل غواړم وی بیا راته وی چې نور څه وغواړه نور څه شته نور څه ارمان دې شته وی ما هغه ربیعه صاحب وی چې نه نور هېڅ نه غواړم بس جنت کې ستا سره یا رسول الله یو ځای اوسېدل غواړم وی حضور علیه السلام ما ته وی چې که دا کار غواړې ما سره جنت کې اوسېدل یو ځای غواړې نو په ځان باندې ډیر نوافل لازم کوي نو ډیر سجدې کوه ډیر نفلونه کوه د نفلونو په ذریعه باندې چې نفلونه کې نفل کې نو خامخا به سجدې ډېرې راځي دې سره الله ته انسان نږدې کېږي چې الله ته قرب راځي چې الله مقامات ورکوي دغه انسان ته چې هغه بل چاته نه ورکوي په موز ادا کولو سره سره موز فرض او واجب او یا سنت خو په خپل خپل ځای دی خو به خامخا کې او نفل چې کوم دی چې انسان نفل کوي او دا ما خو چې ته دا نه دي لیدلي د کومې علمي په وجه باندې خو د سنتو پوروالی به په نفلو باندې کېږي او د واجبو پوروالی به په سنتو باندې کېږي او د فرضو پوروالی به په واجبو باندې کېږي اول د فرضو درجه ده بیا د واجبو درجه ده بیا د سنتو درجه ده بیا د نفلو درجه ده که په نفلو کې سنتو کې سنت موقتو کې وغیرو کې تا څه کمی راغلی نو الله وایي چې نفل یې وګورئ زیاتي نفل که نفل دی نو هغه سنت پرې پوره شي هغه کمی به هغې کې ورپې شي او که واجبو کې دي څه کمی راغلی واجب ډېر زیات دی دا یوازې 3 رکعته وتر دا واجب نه دي نور ډېر زیات دی هغې کې څه کمی ستانه شوي نو الله به وفرمایي چې تاسو د ده سنت وګورئ چې سنت یې پوره کړي دي که نه دي کړي که سنت یې پوره کړي نو هغې پوروالی به یې په څه سره وشي سنتو سره به وشي د واجبو او که فرضو کې دنه څه کمی راغلي کوم کارونه چې فرض دي هغې کې دنه څه کوتاهي راغلي نو الله به یې وفرمایي چې د ده واجب وګورئ چې د ده فرض پرې پوره کړی شي چې چا نفل کړي ځان ته ډېرې نفل ډېر کول جنت کې به زما سره ملګري واستعینوا بالصبر والصلاه مدد غواړئ د خدای نه د هر مصیبت په وخت کې روژه نیولو او لمونځ او د حضور علیه السلام دا طریقه مو او د صحابه
چې کوم تکلیف پر راغی کوم غم پر راغی مصیبت پر راغی نو هغوی به 2 رکعاته نفل کول او د الله نه به یې غوښته هغه کار به چې کوم دی نو هغه ساعت باندې حل کېدی. انس رضی الله تعالی عنه وایي د یو ځای نه یو ښځه راغله یو سړی راغی د هغه ام صاحب رضی الله تعالی عنه نوم د هغه ښځې زوی و وړې ښځه وه کونډه د زوی سره مدینې منورې ته هجرت وکړو راله په ډېر لوی تکلیف باندې څو میاشتو کې راورسېدل چې راغی د مدینې منورې ابو هوا په هغه باندې صاف رانله هغه بیمار شو هغه مسجد نبوي کې صفه او طالبان چې کوم د مسجد نبوي کې مقام دی چې هلته طالبان به کله به 300 کله به 400 کله به 450 دا اوس صرف بس په دغه کې ناست وو د جومات خدمت به کوو جهاد له به تلل او بیا به راتلل دي مور یې نه وه خور یې نه وه کور یې نه و دوکان پټی نه و هغې ته اصحاب صفه وایي چې هغه مقام کې چې کوم دی طالبانو قرآن زده کړی او حدیث زده کړي دي هغه ځای کې یو داسې یو برنډه شاندار نو بره خلک ورخېږي خو بره سړی نشي ورختلی او څه کسان پکې دننه لمونځ کوي د طالبانو هغه ځای کې هغې ته صفه وایي او د الله نه سوال کوي الله پاکي دعا قبلي دا ریاض الجنت ته مخامخ ځای دی چې دې خوا دا ریاض الجنت دی دې خوا ته د اصحاب صفه و هغه چبوتره هغه وخت کې چبوترې ډبه شان و د پاسه پې سفر و اوس لنټري شان پوخ دی د مسجد نبوي چې کومه آبادي ده د هغې نه چیت برنډه ده او کوټه شان ده برجو باندې نور مسجد نبوي خو نور اوچت دی داسې لکه دا دغه چې څنګه جوړ دی دا د اعتکاف لپاره دا تنبو چې څنګه جوړ دی داسې دې په مقدار باندې دی لږ 100 کسان پکې راځي دومره ځای دی ډېر هم نه دی دغه ځای کې به را طالبان ناست وو قرآن کریم به یې زده کوو حدیث به د نبي علیه السلام نه زده کول مسایل به یې زده کول که د حج ضرورت پر راغی او که د بل څه ضرورت پر راغی هغه په هغې کې طالبانو سره بیمار شو څوک ام صاحب رضی الله تعالی عنها او بیا وفات شو څه وخت بعد بیا وفات شو حضور صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د ده کفن دفن انتظام وکړئ او مور یې خبر کړي مور یې بیبیانو سره دا انس رضی الله تعالی عنه دا روایت نقل دی او حیات صحابه را نقل کړی دی مولانا محمد یوسف صاحب مولانا الیاس رحمت الله علیه دا یو قابل سړی و حیات صحابه عربی کې لیکلی دی ناشنا کتاب یې جوړ کړی دی علماو ته حیران دي مور یې خبر کړي نبي علیه السلام وایي چې مور یې خبر کړي تاسو د انتظام مور یې خبر شو دی راغله داسې به یې د ولو باندې لیجې چې دوی سنګر دی باندې د الله داسې کېښودې روجي ته داسې راښکاره شوه راښکته شوه پرې او بیا په ژړا شوه او داسې اوچت کړه دعا اوس کوي اوس لږ وخت بعد خښېږي یا الله ما خپل قوم پرېښودو خپل خاندان مې پرېښودو خپل ملک مې پرېښودو خدایه ستا د رضا لپاره زه مدینې منورې ته رالم مدینې منورې ته مې هجرت وکړو ستا د رسول لپاره رالم او خدایه ما خپل قوم او خپل د قوم عبادت او د هغې غرض مغاص مې پرېښودو ستا رضا لپاره دلته رالم اوږد حکایت دی خدایه اوس ما باندې دا غم راغی دا مصیبت راغی دا ډېر لوی غم دی خدایه دا زه نشم برداشت کولی او که زما دا زوی دغه شان وفات شو زه خپل کلي ته لاړم نو ما پورې به هغه خلک خاندي ستا ایمان او ستا اسلام څه وکړل پیغور به ډله راکوي خدایه دا لوی بوج دی او دا بوج زه نشم برداشت کولی ما ته اسانه کړي زما دا زوی بس هم ته راژوندی کړې نو اوس یې زما د زړه دپاره راژوندی کړي مخ باندې لاسونه نه دي راښکلي چې صاحب ابن یزید رضی الله تعالی عنه حرکت وکړو سترګې وخوځولې سترګې وغړولې او بیا راپاڅېدو دغه وخت د روټۍ وخت وخت ټیم چې و ماښام و یا غرمه و یا سهار و انس رضی الله تعالی عنه وایي موږ سره یې روټۍ وخوړه او بیا تر هغه وخته پورې دی حیات و دی ژوندی و صاحب ابن یزید صاحب چې مور یې ژوندی و تر هغه وخته پورې دی ژوندی و چې نبي علیه السلام ژوندی و د نبي علیه السلام د وفات نه وروسته بیا دی وفات شوی دی دا د مور په دعا باندې نو یا د دې صلات نه د عام مراد دی یا د دعا مراد دی دعا باندې هم تاسو مصیبت راشي نو الله ته متوجه کړئ چې خدایه دا کار ماته اسان کړي دا مصیبت ما راغلی دا ما اسان او بل یو خبره ته بله یو مسله به درته بیان کړم دا هم تقریبا چې حیات صحابه کې ده هغه کتابونو په حواله باندې حدیث کې هم راغلی دي ابو سلمه
د ام سلمې رضی الله تعالی عنها خاوند دی ابو سلمہ. یو ورځ ناوخته د کو مسجد نبوي نه کور ته لاړ نو بیبي ته تپوس وکړو ام سلمې ته تپوس وکړو دی بیبي وه چې تا نن دې ولې ناوخته کړو نو هغه ته ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل چې د نبي علیه السلام سره ناست وم هغه خبرې کولې احادیث هم زده کول نو دا خبره ته وکړه چې چا باندې څه مصیبت او څه غم راشي تکلیف راشي لوی وي او ورکوټې د استرجاع وکړي انا لله و انا الیه راجعون وي د هغې نه پس ووایي چې اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها. هغه مصیبت غټ وي او ورکوټې وي نو دا دعا مې ته یاده کړه. ام سلمې رضی الله تعالی عنها بیا ووایي هغه چې وویله د ام سلمې بیبي هم یاده کړه دا دعا ده. بیا ام سلمې رضی الله تعالی عنها الوخت کوله. په دې کې څو ورځې بعد ابو سلمه وفات شو خاوند یې وفات شو او د دې خاوند او د دې بیبي یو بل سره ډېره انتهایي مینه وه محبت یې یو بل سره. خو عربیانو د عربۍ په معنا خو پوهېدل اللهم اجرني فی مصیبتي ای خدای مال اجر او ثواب راکړي خدای په دې مصیبت زما په دې غم باندې واخلف لي خیرا منها او خدای د دې قایم مقام مالا بدل کې غوره راکړي. خدای دا کم مصیبت چې ما باندې راغلی دی کم غم راغلی دی خاوند مې مړ شو زوی مې مړ شو ښځه مړه شوه بل څه مړ شو د دې نه ما را غوره راکړي بهترین راکړي دا مانا واخلف لي خیرا منها د دې خلیفه قایم مقام مالا غوره راکړي. اوس په دې معنا باندې خو پوهېدل ابو سلمہ د دې خاوند و غوره اللهم اجرني فی مصیبتي خدای په دې مصیبت او غم باندې ما د اجر او ثواب راکړي واخلف لي خیرا منها د دې نه غوره راکړي. نو د ابو سلمہ نه به غوره خاوند ما له څنګه میلاو شي یو خو زه بوډه یم بال بچهدار یم او بیا دې وخت کې د ابو سلمہ نه غوره خاوند د پیغمبر په خبره باندې ایمان چې پیغمبر ویلي عدت چې تیر شو چې د ښځې څلور میاشتې او 10 ورځې عدت دی چې دې کې به بار د نوزي ډول سینګار ونه کړي او ځان له مسایل دې وړاندې را روان دي. عدت چې زما تیر شو په دې کې نبي علیه السلام راغی دا د نبي علیه السلام سره رشته دارۍ کې هم وه. نبي علیه السلام راغی بیا زما دومره غربت چې ما به په مزدورۍ باندې په بیه باندې د څرمنو له دباغت ورکوو دا رنګ به مې ورله ورکوو چې دا خرڅولي چې بیا پې څوک لمونځ کوي یا پې دسترخوان روټۍ پې خوري نو ما به هغه څرمنو له رنګ ورکوو. نو زما دغه خو دا رنګ دا لاس د رنګ نه څښاو دي په رنګ باندې حالت وي او کور کې څه نو یو ګدۍ مې جوړه کړې وه د څرمنې او هغې کې مې دننه د مالیچو په ځای باندې د کجورو پاڼې پکې منډلې وي د ناستې لپاره. نو ما هغه ګدۍ راواخېسته او نبي علیه السلام ته مې وفرمیل چې یا رسول الله دې ګدۍ ته کښېني. نبي علیه السلام کښېناستو هغه ګدۍ ته زما لاس دغه شانته ما ته وایي چې ام سلمې ما وی ها وی زه یو خبرې له راغلې هغه وایي څه خبرې له راغلې یا رسول الله زما مور او پلار قربان شه څه دي وایي دې زه راغلی ما که ستا خوښوي او سره راسره کومه نو ما سره نکاح وکړه زما دا خطبه قبوله کړه. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ورته چې یا رسول الله یو خو زما بال بچ دی زه بوډه یم عمر مې تېر دی یو مې بال بچ دی یو زه ډېره غیرتي یم غیرت مې ډېر زیات دی نو هسې نه چې بعضې بیبیانې ستا نورې دي زما څه غیرت راوچت شي او څه خبرې د وحي دوران دی ته زما نه خفه شي او چې ته خفه شي نو الله خفه شو نو زما په هلاکت کې بیا څه شک دی بیا به زه هلاک شم. نبی علیه السلام ام سلمې رضی الله تعالی عنها ته وایي چې څنګه ته بوډه یې نو زه هم بوډه یم او چې څنګه ته بال بچهداره یې نو زما هم بال بچ ته که نه لوڼې وې زامنې 3 یا 15 یا 7 زامن د نبي علیه السلام ثابت دي او 4 لوڼه وې زما هم بچي شته زه هم بال بچهدار یم او کوم چې ستا غیرت دی نو هغې باره کې به زه د الله نه سوال وکړم بس ام سلمې رضی الله تعالی عنها بل غږ هم ونه کوي بس زما زه رضا یم چې ستا څنګه خوښه ده یا رسول الله زه رضا یم. د عدت نه پس ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د دې دعا په وجه باندې د دواړو جهانو د سردار بیبي جوړه شوه او د هغه وخت نه تر قیامته پورې د هر مسلمان مور جوړه شوه. زما مور د ستاسو مور ده ام المؤمنین یادېږي د مسلمانانو د پیغمبر
بیبیانې دي دا د تمام امت میاندې دي څنګه چې خپله مور ده دغه شانتې میاندې دي دې دعا دا برکت دی بیا به هغې وایي چې چېرته ابو سلمه او چېرته بل خاوند خو چې د نبي علیه السلام په حرم کې راغلل د ابو سلمه او د نبي علیه السلام د ځمکې او د اسمان فرق نه چې ډېر لوی فرق دی د نبي علیه السلام صحابي دی دا پیغمبر هم نه دی او پیغمبر علیه السلام د نبیانو سردار دی د نبیانو امام دی رسولانو امام دی دا دې دعا برکت دی چې چاته هر مصیبت ورسي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي که چاته څپلۍ تسمه وشلېده که نه دا نوم انا لله و انا الیه راجعون دی وایي اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها دا دی وایي خدای به غوره څپلۍ ورکړي که په لار باندې روان یې چې موټر سایکل یا ګاډی ورته پنچر شي انا لله و انا الیه راجعون دی وایي اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها که نسۍ کړوسی د چا مړ شي ښځه یې مړه شي یا بل څه داسې مصیبت راشي انا لله و انا الیه راجعون دا قرآن آیات دی او اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها الله په پښتو هم پوهېږي ښه دا نه چې موږ یوازې په پښتو پوهېږو دا ژبې والله خولي آدم علیه السلام تاسو ته ما ذکر کړی وړاندې الله په هره ژبه باندې پوهېږي چې په پښتو کې دې ووایي اے خدای ماله په دې غم باندې په دې مصیبت باندې چې دا زړه ما خفه شو په دې اجر راکړي په دې ثواب ماله راکړي او د دې قایم مقام د دې په ځای ماله غوره راکړي د دې نه بهتر راکړي الله ورکوي او په دې ما هم تجربه کړې ده چې بارها ځله چاته چې دا ما ویلي دي هغوی پې عمل کړی دی هغوی د دې د اثر نه خبر شوي دي واستعینوا مدد غواړئ د الله نه په هر مصیبت کې بالصبر په روژه نیولو والصلات په مونځ د دې بیان وړاندې را روان دی و انها او بېشکه دا مونځ چې دی دا ضمیر څوک یو شي ته راجع دی څوک بل ته خو تحقیق دا دی چې دا مونځ ته راجع دی و انها او بېشکه دا مونځ چې دی لکبیرتون دا خامخا ګران دی دا خامخا سخت دی په هر چا ځکه خو څوک جمع ته نه راځي ځکه خو څوک جومات ته نه راځي الله وی لکبیرتون دا خامخا ګران دی الا دا استثناء متصل الله ذکر الا مگر ګران نه دی علی الخاشعین په هغه کسانو باندې چې د خدای نه څوک یریږي په هغو ګران نه دی او چې څوک د خدای نه نه یریږي په هغو ډېر زیات ګران دی چې مونځ آسان کار نه دی چې د الله سره خبرې دي چې الله سره مناجات دی چې معمولی شی نه دی چې د صحابه کرامو په دور کې به چا چې بل ګناه کار کوو نو حدیث مبارک دا تاسو ته زه بیانوم نو هغه کس ته به د کوپر نسبت نه کوو او چا چې به مونځ نه کوو چا نه مونځ قضا شو هغه ته به د کوپر نسبت کوو نو مونځ ګران کار دی په هر چا باندې الا مگر ګران نه دی علی الخاشعین په خاشعینو باندې چې د خدای نه څوک یریږي الذین یظنون دا هغه کسان دي دا خاشعین چې دوی ګمان او یقین کوي چې انهم دوی به ملاقو خامخا مخامخ شي ربهم د خپل رب سره وانه بېشکه دوی چې دي الیه راجعون دوی د خپل رب ته ورتلونکي دي اتامرون الناس یا امر کوئ تاسو خلقو ته بالبر ولا تلبسوا الحق او مه ګډوډوئ حق بالباطل د باطل سره وتکتموا الحق او پټوئ تاسو حق وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو پوهیږئ چې دا د اخري زمانې پیغمبر دی واقیموا الصلاة او مونځ کوئ سره د ټولو آدابو په ترتیب سره ځان ترې مه خلاصوئ لکه نور مسلمانان چې کوي واتو زکات او ورکوئ زکات چې هغه 40 روپۍ ده یا 9 تولې نصاب دی د سرو زرو 2.50 تولې حساب دی د سپینو زرو او 10 غوا یا میخې دي او 40 ګړي یا بزې دي او 15 اوښان دي دا نصاب دی چې دومره مال د چا سره یي زکات په ورکوي چې هغه باندې زکات فرض دی چې دومره نه 2.50 تولو نه کمي یا 9 تولو نه زکات وغیره نشته دی یا 10 غوا میخې نه یا 40 بزې او ګړي نه ګړي وړي یا 15 اوښان نه واتو زکات ورکه یا 200 روپۍ 200 روپۍ شرعي دا وخت کې د دې ټولو قیمت یو شان ته وي اوس 200 باندې څه کېږي او په 200 روپۍ باندې 9 تولې سره زر کېده 2.50 تولې سپین زر کېده او دغه شان غوا او د میخ او ګړي چې دی دا پې کېدل چې روپو کې دومره زور دي
واتو زکات او زکات نو 200 رکوع کې بیا چې څونه کېږي تاسو ته پته را واتو زکات او زکات ورکوئ لکه نور مسلمانان چې ورکوي ورکعو او منځ کوئ مع الراکعین سره د منځ ګزارو یا بله معنا ورکعو رکوع کوئ مع الراکعین سره د رکوع کوونکو په جمع منځ کوئ یوازې انفرادي منځ مه کوئ ځان له منځ مه کوئ اتامرون چاته عذر خو ځان نه خبره عذر الله ویني او معلوم دی ورته چاته عذر نه نو بغیر جمع مونږ چې کوم دی نو ښه نه دی نبي علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی تاسو ته تبلیغ حضرات وایي چې حضور علیه السلام وفرمیل چې زه لرګي راجمع کوم ځان سره یو څو نوجوانان ملګري کوم او ورشم او هغه کسان چې کوم کورونو کې مونځ کوي او جمع نه کوي د هغو دا کورونه اوسېږم خو چونکې هغې کې زنانه دی کې نور ماشومان دی او نور ځناور دابې دي پکې د هغې وجه نه دا بند دی دومره سخت وعید دی جي تاسو رکوع کوئ مع الراکعین سره د رکوع کوونکو یعنې په جمع مونځ کوئ انفرادي مه کوئ اتامرون الناس امر کوئ تاسو خلکو ته بالبر په نیکۍ د نیک کار وتنسون انفسکم او یروئ نفسونه خپل ځانونه وانتم تتلون الکتاب او حال دا چې لولئ تاسو تورات افلا تعقلون تاسو لږ د عقل نه کار نه اخلئ واستعینوا مدد غواړئ د خدای نه په هر مصیبت کې بالصبر په روژه نیولو والصلاة په مونځ یا په دعا والصلاة په مونځ کوئ مونځ رکعاته کوئ یا دعا د خدای نه غواړئ سوال کوئ اوس دې زمانه باندې زمانه کې مصیبت راشي او یا مریض یا بل څه نو روژه نیول خو ډېر ګران کار دی یا خو انسان په دې زمانې مسلمان په سوچ او فکر کې هم نه راځي الا ماشاءالله او مونځ ته به د چا دغه وخت کې دغه چې اودس کوي او 2 رکعاته نفل به کوي چې دا مصیبت ما باندې راغی خدای ما باندې آسان کړي یا به دغه وخت کې دعا کوي شاید ډاکټر راولي شاید حکیم راولي چا به دا وکړي او دا او پخوا به زموږ په زمانه کې به چې کله دا چا باندې مصیبت راغی نو ملا صاحب یې راوستو هغه به ویل او ما دم کا مریض به ورته وي یا به کسانو ته دې باندې بېهوشي راځي تکلیف ته به یې دم کو بیا به ورته وي د خیر ختم لاله وکړو بیا به د خواجهګانو د خیر ختم کو حسبنا الله ونعم الوکیل ختم یې کړو لا وخت به تېر نه و چې مریض به راپاڅېده اوس د نوي رڼا خلک وایي دا ختمونه مه کوئ او خیراتونه مه کوئ دې ته ضرورت نشته دی نو خیراتونه هم بند کړه په خلکو باندې او مردګان چې پانه کول دي مردګان به ورته ویل او مردګان دې ځای کې زموږ استاد به ناست و دغه ځای کې پخواني استاد شو مزمل صاحب والد صاحب هغه به اکثر چې کوم دی موږ سره یو ځای مردګان یې استعمالول نو هغه به دلته به ورته راوړل دا پت لا شته دی هغه به ځان له حصه و ځان له پروګرام او د دې کلي ځان له یو ښکلی مزېدار اتفاق وځي په نمبر باندې به چې کوم دی په اتفاق سره لکه نن زما نمبر دی بل به نن زما نمبر دی صدقه به کوله خیرات به کوي او نومې پرېښودی د مردګانو اوس بیا خیراتونه او صدقې مه کوئ ختمونه مه کوئ کېدای شي په دې څو کاله کې دا 15 کال دی زما متواتر چې زه دلته یم ما ته چا ونه ویل چې او نه راځه مولي صاحب ویل چې راځه پلان کې ختم نه چا ختم ختمونه یې ختم کړي دې خلکو چې کوم دی د نوي رڼا خلکو کېدای شي چې نوې خبرې تاسو واورئ نن وي دا پکې نشته بل وي دا نشته بل دا نشته هغه تاسو ته کړی یو زنانه خاوند چې کوم دی هغه ورته وایي چې زما دا پرتوګ ډېر اوږد دی د دې دا پنسې لږې ما ته لنډې کړه یو لیش یې لنډې کړه که نه نو هغې وایي چې خوار دې وکړې زه یې مزګاره ښځه یې دغه میخ ته یې واچوه نو بل وخت کې بیا د پنسې ته لنډې کړم هغه پرتوګ شان پروت دی میخ ته اوس ګوري خو یې نه لور ته یې ووي چې د مور خو زما په دې پرتوګ څه دغه ونه کړه خو دا ډېر اوږد دی دا ګیټې مې پکې پټې دي دا یو لیش لنډ کړه دا پرتوګ نو بس هغې هم پسې دغه ونه کړو بیا د پرتوګ ته نه ګوري بله ورځ بیا چې کوم دی انګور ته وي نو هغې هم دغه شان نو بس دې ښځې وي چې ما ته دې خاونۍ نو راغلو یو ډیش ته کټ کړل بیا هغه لور ویلي چې ماتې وي نو هغې هم ته یو ډیش پنسې کټ کړي بیا او انګور وي چې ماتې ویلي زه یو بل نه تپوس نه کړې هغې ته پنسې یو ډیش کټ کړي نو چې بله ورځ سړی مانځه له روان دی پرتوګ اغوندي نو چې پرتوګ یې روا شو پرتوګ نه دی جانګې دی جانګې ته جوړ دی د دې دین نه دې نوې زمانې خلکو جانګې جوړ بس تقریبا وایه زه به یا مړ یم یا به ژوندی یم او 2-3 کاله پس ګورې د دین نه به جانګې جوړ کړي دي نه پکې دا خبره پکې نشته دا پکې نشته اهم رکنونه سنت موقت هغه یې کټ کړ دي واستعینوا مدد غواړئ د خدای نه بالصبر په روژه نیولو والصلاة په مونځ وانها بېشکه دا مونځ چې لکبیرة خامخا ډېر سخت دی چې ګران دی په هر چا الا مګر ګران نه دی علی الخاشعین په یریدونکو د خدای باندې چې د خدای نه څوک یریږي الذین کسان یظنون چې ګمان او یقین کوي انهم چې دوی ملاقو مخامخ کېږي ربهم د رب خپل سره وانهم بېشکه دوی چې دی الله ته به راجعون صدق الله العظیم اللهم ایمان